بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ د جهاد فی سبیل الله ذکر دے وز داغ آداب او مسائل ذکر کئی وما كان لمؤمن او ندی مناسب ندی جائز لمؤمن د پار د یو مؤمن ای یقتل دا چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن الا خطا مگر په خطا سره په خطا سره دا قتل شي الله ته نیتونه معلوم دی الله به معاف کی لیکن قصدن نه ومن قتل مؤمنا او چاچی وجو یو مؤمن خطأ فخطا سرا فتحریر نوازاد والدی رقبت د یوم رئی رقبت اصل کے سٹ توئی مراد نے پورا انسان دے آغا انسان چی آغا غلامی مرئی او قیدن قتل شو وخطا سره نو د دې بیا فدیه صدا وتحرير رقبه آزاد ولدي د یوم رئی مؤمنه مؤمن ودیه او دیت ورک ولدي مسلمه پورا الى اهله ورثاو د مقتول دا الا ان مگر دا چې یصدقوا معاف کیا ہوئی صدقہ کیا ہوئی کاغه مقتول هغه ورثه ورته وای چې بای منګه دیت نه غواړو منګه ته معاف کړي نو ټیک د بیا څه ګناه نشته ده و ان کان او کچری دا مقتول من قوم دداس قومنا عدو لکم چې دشمنان استاسو د ایمان راوړې دی لیکن د داسې قوم او د داسې ټبر نه دی چې هغه ایمان نه راوړې هغه دشمنان دي وهو او دا مقتول مؤمن مؤمن فتحرير آزاد ولدي رقبه د یوم رئی مؤمنه مؤمن واسبدی کې د دیت ذکر الله رب العزت ونکو وَإِنْ كَانَ أَوْ كَچَرِي دا مقتول من قوم دداس قومنا بینکم چپمیز تاسو کی و بینهم او پمیز داغوی کی میثاقون وعدئی یو بل سره عہد او پیمائی کړي وعدئی کړي چې یو بل سره په جنگ نکو فدیتن نو فدیا یعنی دیت ورکول دی مسلمتن پورا الى آلی ورساو ددغ مقتول تا وتحریر او ازادول دی رقبت د یوم رئی مؤمنت مؤمن دا قسمونه الله رب العزت ذکر کئی که مومنی او چاو جو او د مؤمنانو د جماعت نه او د هغه فدیه او د هغه دیت چې د هغه ذکر کو بیا د داسې قوم نه مؤمنی لیکن د داسې قوم نه چې هغه دشمنانی نو د هغه بیا فدیه ذکر کړه او د داسې قوم نه دا مؤمن چې دا هغه استاد په میس کې مؤمنان خو نه دی هغه د ایمان راوړل نور قوم داغه مؤمنان نه دي لیکن دا غوی سره میثاق او وعده ده نو په هغه صورت کې فدیه ورکول دي ورثاو مقتول د مقتول ورثاو تا او غلام مریم آزاد ولدي اوس د دین رستا کې یو سړی سره پیسې نشته ده د غلام نشي آزاد ولې ومن لم یجد نقصوک ونمومی یعنی طاقت نداری د غلام آزاد ولو هغه دیت چې دا په خپل ځای دی ځکه چې هغه
هغوی معاف کو خو صحیح ده، که معاف نه کو نو بیا به ورکوي په هر صورت کې. نو دا روجې چې ذکر کېږي دا صرف د دې و تحریر رقبة مؤمنة دپاره چې دې مرئ نشي آزادولی، غلام نشي آزادولی. ومن لم یجد نسوک چې ونمومي فصیامو نو روجې نیول دی شهرین 2 میاشتې متتابعین پرلپسې 2 میاشتې به پرلپسې دې روجې نیسي. تو په دغه 2 میاشتو کې یو ورځ هم د دنه قضا وشو نو بیا نه به شروع کوي 2 میاشتې دې کې به قضا نه کوي، په دې کې به چټي نه کوي، مسلسل 2 میاشتې روزې ونیسي. توبتن دا توبه دا من الله د طرف د الله نه. اوس د دې توبه قرآن ذکر کړه چې دا ده د جرمونو توبه خدای چې بس توبه وباسي، یعنی دا ګناه پریدي او استغفار وکي او الله نه دا د الله سره عہد وکي چې بیا به دا ګناه نه کوم، دې ته توبه وایي. لیکن که یو سړی وجلې نو دا توبه دا ده بیا توبه من الله، دا توبه دا د طرف د الله نه. وکان الله او دی الله پاک علیما قوا حکیما حکمت والا. ومن یقتل او چاچی وجو مؤمنا مؤمن متعمدا قصدا. د دینه مخکې چې کم قتل ذکر شو هغه قتل خطاو، اگر چې دې کې امام مالک قول داده چې هغه قتل په 2 قسمه غني، یو قتل عمد ده بل قتل خطا ده. لیکن عام جمهور علما چې دي هغه د قتل 3 قسمونه جوړ کړي دي، یو قتل خطا ده او یو قتل شبه خطا ده او بل چې دی هغه قتل عمد ده. 3 قسمونه ذکر کړي دي. اوس دلته د قتل عمد ذکر الله رب العزت کوي، یو مؤمن دی او بل مؤمن دی وجو او قصدن وجو په اراده سره وجو نو داغه سزا صدا. ومن يقتل مؤمنا او چاچی وجو یو مؤمن متعمدا اراده قصدا فجزاؤه نو سزا د قاتل جهنم او جهنم دے خالدا همیشه وی فیا بدی کی. الله دې موږ د دې جرم نه وساتي چې دا غي سزا دومره سخت ده چې دې به همیشه په جهنم کې. او غضب الله او غضب کړی دی الله پاک علی په باندې ولعنه او لری کړی دی د رحمت خپلنا وعد له او تیار کړی دی د بار د عذاب عظیم عذاب لوی. یعنی دومره غفلت کې قوم پروت دی، څومره لویه سزا ده. او سورۃ المائده کې الله فرمایي چې یو کس سړی وجني بغیر د جرم نه نو دا سیده چې لکه تمام انسانان وجني، نو دا څومره لوی جرم شو. او خلکو د مرګ اړو سخکاري نه بس 10 جز او سړی مړ کی. دا وجه دا ده چې د قرآن تعلیم چې دی هغه نشته دی. علماء باندې دا لازم دا چې د قرآن ترجمه عام کی، د قرآن تعلیم عام کی، چې قوم د شرک او کفر او د ګناه کبیره ده جرائمنا او گناہوں نه راوځي، اصلاح د قوم شي دنیا او آخرت د دوی چې هغه په امن شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم کله چې سفر کوي تاسو فی سبیل الله بلار د الله کې د جهاد د پاره وتلی او سفر کوي وتبینوا نو تحقیق کوي ولا تقولوا او موي لمن پدار د هغه چاته القا چې پیش کی علیکم السلام تاسو ته سلام لست مؤمنا چې نه ته مؤمن. مختلف اقوال دی پدې کې، بعض چې دی هغه معنا د سلام سلام کړی دا لکه موږ یو بل ته سلام کوو السلام علیکم سلام علیکم نو دا معنی کړی دا. او بعض دلته سلام په معنا د سلام چې دی هغه غسته دی علیکم السلام چې تاسو دا د امن درخواست کی او تسلیم شي هغه چې وای موږ اسلام منلې ده نو بیا وته دا مو چې لست مؤمن ته مؤمن نه
نو دواړه خبرې شته ده پدې کې، لیکن چونکه د دې نرست تبتغون عرض الحیات الدنیا دا آیات دغه حصہ کې دا معلومیږي چې د دین سلام مراد والے او کده دین تسلیمې ده مراد والے. بہرحال د دواړو مقصد یو دی او پدې کې یو واقعا محدثین چې دا ذکر کړی دا چې نبی علیہ السلام د اسامه بن زید په مشرۍ کې یو لښکر چې دا غولې کو یو قوم ته د جنگ د پاره هغه چې دی کله ولیدل ناغو تختیدل ټول او یو کس پکې پاتې شو هغه خپل غړي بيزي سره ولې دا مؤمنان چې کله د خپل رالل نعره تکبیر الله اکبر نعره ولګولا نو په جواب کې هغه سړی الله اکبر وې او بیا یې کلمه وې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. لیکن اسامه ابن زید چې ده هغه په د باندې ناراض ته ونه کړو، دا خیال یو کو چې دا د یری نه د کلمه وې او دارنګه د یری نه د وې السلام علیکم. روایت کې دواړه الفاظ راځي چې هغه الله اکبر وې السلام علیکم وې او کلمه د شهادت ته وې، لیکن بیا بھی قتل کو چې کله دی لاړل پیغمبر علی السلام والا اسامه ابن زید دغه واقعا بیان کړ چې داسې شوی دی. دا سره هغه ریوړو د بيزو هغه ټول ریوړ دې مواغست هغه ویوړو ځان سره وېسو. دا الله پیغمبر چې دا خبره واوري د ډېر خپه شو او دا الله پیغمبر وې چې تاسو د دنیا مال له ترجیح ورکړه چې یو سړی کلمه وې او هغه تسلیم شو او سلام تاسو دا کو نه داغه نه پس تاسو ولې دې قتلو. نو دا آیات چې داغه مبارک نازل شوه ده چې کله جنگ کیږي دا ادب د جنگ ده چې یو سړی تسلیم شي بس پرې د بیا وجنه ما یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا ضربتم کله چې سفر کوي تاسو فی سبیل الله بلار د الله کې فتبینوا نو تحقیق کوي ولا تقولوا او مویل لمن هغه چاته القا چې پیش کې الیکم السلام تاسو ته سلام لست مؤمنن جنیت مؤمن تبتغونا لټوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا فعند الله نو د الله سره مغانم کثیرتن غنیمتون د ډېر مال غنیمت دا سره نور ډېر د مال موقع به پیدا کی کذالک دارنګي کنتم وای تاسو من قبل مخکد دینا په دور جاهلیت کې پراته وي الله در باندې احسان وکړو فمن الله نو احسان وکړو الله پاک علیکم پتا سو باندې نو بیا دا سونه کوي ها پتا بینو نو تحقیق کوي ان الله بشک الله پاک کان دې بما باغ عملونو تعملون چې کوي تاسو خبيرا خبردارا لا يستوي القاعدون ندي برابر ناس خلق من المؤمنين آدم مؤمناننا غیر اولی ضرلی چه ندی آغا صاحبان دا ضرر یعنی ضرر والا یعنی سل ضرر تکلیف ورطا نشتا دے او بیام جہاد لنے جے کور کے ناس دی والمجاہدون او هاو خلق چه جہاد کا ان کے دی فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کی بی اموالهم پمالون اقبل سرا یعنی پلگولو دمالون اقبل سرا وانفسهم او پکړولو د ځانونو خپل سره خپل وجود لا تکلیف ورکې په دې لار کې روان دي کار کوي او معلوم لګي فضل الله فضیلت ورکړه دی الله پاک المجاهدین مجاهدین وتا باموالهم بوجاد مالونو لګولو خپل وانفسهم او بوجاد کړولو د ځانونو خپل علی القائدین بناستو خلق باندې درجتن بدرجه کې وکلن او د هر مؤمن سره وعد الله الحسنى وعد کړی دا الله پاک د جنت دلته د حسنا نه مراد چې هغه جنت ده لیکن د دې نه مراد هغه مؤمن دی چې هغه داغه نیت کوټه نه په صحیح نیت سره هغه لګیای کار کوي خو بس
سکوس بعض خلکو کې صدا سي شزو نه لکه بعض خلک هغه نه کوي جنگ هغه سره جنگ د جنگ هغه په یعنی دا طبيعت دا وي جنگ ته نه جوړيږي یا بالکل یریږي دا وي زړه کمزور دی نو دا سه خلک الله رب العزت بیا په هغه باندې مهرباني کوي چې پزړه کې کوټ نه وفضل الله او فضیلت ور کړی دی الله پاک المجاهدین جهاد کوونکو ته علی القائدین پناست خلق باندې اجر عظیما فاجر لوی سرا یعنی وړو کې نه لوی اجر دی درجات درجه دی منه د طرف داغنا د داسې مؤمنان لپاره چې هغه مجاهدین دي درجات ډېرې درجه دی منه داغه د طرفنا ومغفرة او بخندا ورحمة او مهربانی دا وکان الله او دی الله با غفورا ډېر بخون کې رحیم خاص رحم کون کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت